بسم الله الرحمن الرحيم. قال وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في المجلس في العوضين ويبطل بالشيوع. خجد باب ما يصح رجوعه وما لا يصح شروع. دل درته یو مسله بیانې چې کله یو سړي چاته هبه ورکړله او شرط یې پکې عوض کېښودلو. زه دې خالد له کتاب ورکومه هبتن او ورته وایم به دې شرط یې در کومه چې ستا کوم کتاب دی هغه ماله راکړي. نو مولوي صاحب چونکې ابتداءً هبه ده نو د هبې احکام به شرایط به پکې معتبر وي. مجلس کې به قبضه ضروري. زی چې ورکومه دا هم هبه ده به په مجلس کې قبضه کوي. هغې چې ما ته راکوي هغه هم هبه ده. زه به مجلس کې قبضه کوم. رسې پې هبه کې شیو دا هبه باطلی مشترک شی چاته هبه کې نو چونکې ابتداءً هبه ده نو که مشترک شی بشرط العوض ورکوم هم صحیح به نه وي. وإذا وهب کله چې یو سړی هبه کوي بشرط العوض باندې اعتبر التقابض تقابض به پکې شرط وي په مجلس کې فی العوضین په دواړو عوضونو کې ځکه هره یوه هبه ده. ويبطل بالشيوع او شیوع سره به باطلیږي هر یو لأنه هبة ابتداءً ځکه دا ابتداءً هبه ده. فإن تقابض صح العقد وصار في حكم البيع. پر ګورئ بیا چې کله هبه وشوله او قبضه په عوضین وشول نو اوس ترې بیه جوړه شوله ځکه مبادله المال بالمال ده نو بیه ترې جوړه شوله. اوس به پکې احکام د بیې جاري کېږي. فإذا تقابض کله چې دواړو قبضه وکړله نو صح العقد عقد به صحیح شي. وصار في حكم البيع بیا به د بیې په حکم کې وګرځي. نو بیې حکم دا دی چې مبیع کې عیب وي سړی واپس کولی شي. دلته دا د هبې نه خبره ووتله بیې ته لاړله نو که عیب پکې و واپس کولی شي. بیې کې خیر رویت وي دلته به هم خیر رویت وي. بیې کې شفعې چلیږي دلته به هم شفعې چلیږي. ګورئ وصار في حكم البيع يرد بالعيب باندې به واپس کېږي وخيار رویت باندې ويستحق فيه او استحقاق به بدی کې جوړیږي شفعت د شفعې ولې لأنه بيع انتهاءً ځکه دا انتهاءً بیع ده. برګوري جی امام ظفر امام شافعي رحمه الله وی ابتداءً بیع ده او انتهاءً بیع ده. شروع نه به د بیع احکام جاری کیږي. نو بیع په احکامو کې هدایت دانه ده چې مجلس کې د قبضه وشي. دلته نه ده ضروري. بیع احکاماتو کې دانه ده چې شیو مشترک شي نه شي خرڅولی دلته هم خرڅولی شي ځکه د هغې په شرایطو کې دانه ده چې مشترک به نه وي. مشترک وي هم صحیح ده او که مشترک نه وي هم لہذا هبه بشرط العوض که مشترک شي څوک هبه کوي هم صحیح به وي. وقال زفر والشافعي رحمه الله وبيع دا بیع ده ابتداءً هم بیع ده انتهاءً هم بیع ده. وجه سره ځکه دې کې د تملیک بعوضین معنی پرته ده. مالک یې جوړی دی نشي او په عوض باندې په شرط د عوض باندې نو بیع شوه دغې ته خو بیع وایي. لأن فيه معنی البیع ځکه په دې کې معنی د بیع ده. هغه څه ده او التملیک بعوض هغه په عوض باندې بل مالک جوړول دي. او تاسو څه پته ده په عقودو کې اعتبار چالی معنی و مفهوماتو لرئ ښه. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني. الفاظ له اعتبار نه نو دلته معنوي تور باندې مقصدی تور باندې دا بیع ده لہذا بیع بشي. والعبرة في العقود للمعاني ولهذا چونکه اعتبار په عقودو کې معنی ولروي کان بیع العبد من نفسه اعتاقا واورکنه. یو سړی خپل غلام ته وایي غلامه ته ما هم په تا در خرڅ کړلې ګوره بیع کوي. غلامه 1000 روپۍ راکه یا همداسې ورته وایي ته ما په تا در خرڅ کړلې. نو دا اگر چې لفظ به اعتبار سره هدایت بیع ده خو معنی او مقصد ته به موږ ګورو. معنی او مقصد به اعتبار سره بیع نه صحیح کېږي نو مراد ترېنه ازادېدل دي چې ته ازاد یې. ځکه غلام باندې د غلام ځان خرڅول دا خو خپل ځان باندې شی خرڅول دی نو بیع نه صحیح کېږي. نو دلته هم خلک مقصد او معنی ته ګوري. ولهذا دغه وجه ده کان بیع العبد من نفسه خرڅول د غلام په غلام باندې اعتاقا دا غل ازادي ده. ولنه موږ د پر دلیل لري برګوري شي
موږ وایي جهت د هبې هم پکې دی جهت د بیې هم پکې دی نو د دواړو به خیال وساتو احکام به پکې د دواړو جاری کو څنګه پکې جهت د بیې دی بیې کې هم دا شته دی چې قبضه پکې ضروري بعضې بیوعات داسې دي چې هلته د تماموالي بیې دپاره قبضه ضروري لکه بیه فاسده نو دلته قبضه ضروري ده د بیې تعریف په صادق راځي بیې سره تعلق جوړېږي او بعضې هبې داسې چې هغې کې هغه په عوض باندې لکه څنګه چې بیه په عوضي لکه هبه بشرط العوض نو دلته پکې د بیې معنی هم پیدا شوله نه رسوي پې خپله وایي ګورې ورته ولنا موږ دپاره دلیل دا دی انه دا هبه بشرط العوض على جهتين جهت الهبه لفظا وجهت البيع معنى دا په دواړو جهتونو معنی ده یعنی د لفظ په اعتبار سره هبه ده او د معنی په اعتبار سره بیع ده نو دواړو به خیال ساتو فیجمع بینهما دواړو منځ کې به جمع راولو ما امکنه تر څو چې ممکني عملا بشبهین دي دپاره چې د دواړو مشابهاتو خیال وساتي عمل وساتل شي عمل ورکړی شي عمل بشبهه وشي دا اصل کې قاعده ده چې اعمال الدلیلین اولا من اهمالهما یا من اهمال احدهما چې دوه دلایل وي لکه دلته لفظ او معنا دواړو العمل ورکول اولاد دي د دې نه چې یو له ورکې او بل نه ورکې لنډه دا د لفظ په اعتبار سره په دغه جهات باندې دا هبه ده او د معنی په اعتبار سره یعنی په دغه جهات باندې دا بیع ده نو د دواړو خیال ساتونو لأن خجي وقد امكن دلته امکان شتم لأن الهبه من حكمها تأخر الملك الى القبض لکبر وګورئ د هبې په احکاماتو کې دا ده چې ملک پکې قبضې پورې مؤخر کیږي او بیع کې هم داسې کیږي کومه بیع کې فاسده کې لأن الهبه چې ده من حکمها د هغې د حکمونو نه هغه دا د تأخر الملک د هغې د احکاماتو نه دا ده چې ملک د مؤخر شي قبضې پورې وقد يتراخى او کله مؤخر کیږي عن البيع الفاسد کې هم خمخ کې راځه او په بیع کې حکم دا دی چې دی کې لزوم دا خبره مانه وکړي خمخ کې بیع کې حکم دا دی چې دا څه لازم وي څوک پکې وبسي کوي نشي کولای تر څو چې بل نه وي راځي او هبه کې هم دا صورت جوړېدلی شي که نه د لزوم چې بیا واهب رجوع نشي کولی هغه کم دی بشرط العوض کې والبیع چې دا من حکمي اللزوم د دې د احکاماتو نه لزوم دی وقد تنقلب الهبه او کله کله اوړي هبه لازمه بالتعویض د عوض په وجه فجمعنا بینهما د دواړو منځ کې نو موږ جمع وکړه د دواړو ترمنځ تاسو پوه شئ ما ته لږ وګورئ نو هبه بشرط العوض په اعتبار د لفظ سره هبه په اعتبار د معنی سره بیع نه د دواړو جهتونو خیال ساتو هغه دا چې بیع بشي هبه بشي ابتداء او بیع بشي انتهاء الکه هبه کې خو قبضه ضروري د ملک دپاره بیع کې دا کېدی شي و یو که نه بیع فاسده کې الکه په بیع کې خو لزوم مې څوک وبسې نه شي کولی هبه کې کېدی شي و یو که نه هبه به شرط العوض لنډه دا د یو بل ته نږدې دي دواړو جهتونو له به عمل ورکو مشابهتونو لره پاتې شولو د هغو قیاس چې غلام دغه په ځان باندې خرڅوي موږ ویل ته د بیع سره صحیح کېدی نه شي نه مجبورا موږ لفظ له اعتبار نه ورکوو معنی له اعتبار ورکوو اعتاق جوړو بیع نه جوړو نه رسوي پې هلته قاعده داسې ده چې دوه جهتونه یو مثلا د لفظ او بل د معنی و دواړو له عمل ورکوو خو د هله چې امکان خو وي که نه او دې مثال کې لفظ العمل ورکول بیع جوړولو کې امکان نشته بخلاف بیع نفس العبد منه په خلاف د دې چې نفس د عبد د خرج شي په عبد باندې لانه لا يمكن اعتبار البيع فيه ځکه ممکن نه دی اعتبار د بیع په دې کې اذ هو ځکه بیع عبد چې دی لا يصلح صلاحیت نه لري مالکا لنفسه چې د ځان مالک شي فصل خجې دې فصل کې راته صدا هبې داسې احکامات بیانې چې هغې کې کم شی هبه کوي د ټول مالک نه جوړي موهوب له لره بلکې استثناء دي کوي څه پکې ځان ته واپس کوي نو به استثناء د کم صحیح د کم نه ده د هغې بیان راته کوي غوږ شی وته لنډه دا ده چې دا د هبې د باب مسایل شتا دي فصل قال
ومن وهب جاریه الا حملها ما ته وښه لکه زه هدایت ته مدامین زتا ته هبه کوم خو خېټه کې چې کوم بچی دی اغنه دا غوا درته هبه کوم خېټه کې چې کوم بچی دی اغنه نو هبه سره د بچی نشوله دا استثناء چې کوم کومه دا باطله ده او هبه صحیح ده نو سره د بچی نه به هبه شي ومن وهب جاریه څوک چې جاریه هبه کی الا حملها مگر حملنا صحت الهبه هبه وصحیح وي وبطل الاستثناء باطل وي وجه څه د مولوی صاحب د قاعده مخکې مونږ ویلې و تاسو ما تلک بر وګورئ کوم شی چې داسي چې هغه باندې عقد نه کیږي هغه محل د عقد نه نو هغه مستثنا کیږي هم نه ویلې مو کنه نو حمل ته خرڅول شي حمل چاته هبه کول شي عقد پکېږي نو بیا کې استثناء کې هم صحیح نه ده او که هبه کې استثناء کې هم صحیح نه ده وګورئ لأن الاستثناء چې ده لا يعمل دا عمل نه کوي الا في محل مگر هغه محل کې کوي يعمل فيه العقد چې عقد پکې عمل کوي دلته عقد عمل نه کوي استثناء نه کوي والهبه لا تعمل في الحمل هبه په حمل کې عمل نه کوي یعنی حمل چاته هبه کول نه شي ولې لکه حمل خو سب ده او هبه کې خو سره د شي د ذات مالک جوړول وي لکه ونی ځکه حمل چې د وصفن دا وصف ده علامه بینو فی البیو کې مونږ ویلو نو فنقلب شرطا فاسدا لنډه دا د استثناء د شرط فاسد شو او شرط فاسد سره هبه فاسدیږي نه بلکې شرط د خپل څه وی فاسد وي ځکه تبرعات چې دی هدایت او اسقاطات د بشروط فاسده وباندې نه فاسدیږي والهبه لا تبطل نه باطلېږي بشروط الفاسده وباندې او دا حکم د پنیکا کېم دی خځې ته وایي نکاح در سره کومه په دغه غوا باندې بغیر د بچی نه بغیر د حمل نه نو بس دا غوا مهر شولو سره د بچی دا استثناء نه ټیک ښځه خاوند سره خلع کوي زه به غوا درکمه د بچی نه غیر کمی چې خېټه کې دی او ما سره خلع وکړه وایي صحیح ده نو استثناء نه ټیک سره د خېټه کې کم بچی دی هغې نه بس بدل خلع شو دغه شان دم عمد یو سړي قتلا عمدن قتل کړی او د مقتول ورثه ته وایي مثلا زه به د اوښه درکمه او خېټه کې کم بچی دی هغې نه غیر نه دلته هم استثناء نه د صحیح سره د خېټې د بچي نه به د مقتول ورثه ته میلاو شي وهذا هو الحكم في النكاح دا حکم بنکاح کم دی چې استثناء باطل عقد صحیح خلع کم دی صلح کم دی عن دم العمدنا لأن لا تبطل بالشروط الفاسده ځکه دا ټول بټوله په شروط فاسده او نه فاسدېږي بخلاف البيع والاجاره والرهن ها بيع ده اجاره ده رهن دی نه دی کې نه ده صحیح لأن تبطل بها ځکه دا باطلېږي په شروط فاسده وبر وګورئ هلکه دا غوا در خرڅومه خو بچی خېټه کې کم دی هغه نه هلکه دا غوا در لپکرۍ در کومه خو دا اوښه خو خېټه کې کم بچی دی هغه نه غوا در سره برهن کېږدمه خېټه کې کم بچی دی هغه نه نه دې ټولو صورتونو کې د عقد هم ورسره فاسد شو چونکې استثناء نه ده ټیک که نه چې کله استثناء ټیک نه وي نو دا شرط فاسد وي او شرط فاسد سره بیه فاسده رهن فاسد اجاره فاسده تملیکات دي ولو اعتق ما في بدنها ثم وهبها جاز لږ بر وګورئ هرڅه اول وکي چې د وینځ په خېټه کې کم بچی دی وای دا آزاد شو کنه او به ورته وای دا وینځ می درته هبه کړله اوس ټیک ده بس بچی بنې هبه کې می چې خېټه کې دی وینځ به هبه وی نه رسې به ولو اعتق کچره آزاد کی ما هغه فی بطنها کم چې دی جاریه په خېټه کې دی ثم وهبها بيدغ بن زهبك موهوب له وتا جاز جائز بویل ان ولم يبقى الجنين على ملكه وجدادا چې جنین په ملک د مالک کې پاتې نشو ځکه آزاد شو فاشبه الاستثناء مشابهت د چا سره جوړ شلو څه مطلب استثناء سره یعنی استثناء نه وسی هبه وتا عقد بین راتللو او دلته بده معنی هم عقد نه راځي ځکه آزاد دي چې استثناء کولو عقد بين الرجل سيدي كليلاندي من حيث أن الاستثناء كده يبين أن المستثنى لم يكن داخلا تحت صدر الكلام دا سوايا لك داسي استثناء سره مشابهت داس شو چې صدر کلام چی یعنی کوم حکم چې په مستثنا منه باندې لګي د صدر کلام ولا حکم دا په مستثنا باندې نه لګي جان القوم الا زید باندې د مجیت حکم لګي
دلته هم د هیبې والا حکم په بچي ونه لګېدل. ولې ونه لګېدل؟ که فساد او که داسې وکړي د وینځې په خېټه کې کوم بچی دی هغه مدبر کړي او بیا وینځه هیبه کړي نو بس بیا نه ده جایز کا هبه د سره جایز نه ده. ولې نه؟ وجه وایو ښه دومره خو پوه شوي که نه؟ د مخکې صورت کې چې ازادي کې جایز و دلته نه ده. ولو دبره که چېرې مدبر کې ما فی بطنها هغه بچی کوم چې په خېټه د وینځه کې دی ثم وهبها به دا وینځه هبه کړي دا هبه د سره جایز نه ده د حق د هبه. ولې؟ لأن الحمل بقي على ملکه هلکه مدبر څوک چاته هبه کولی شي خرڅولی شي نیشي نو دغه حمل چې دی دا په ملک د مالک کې شو نو صرف حمل نه هبه کوي صرف مور یې هبه کوي د دوه وجې د فساد دي. دا خو شریک شی دی یو حصه پکې هبه کوي او نه دا خو شریک شو مطلب بچی خپل لی او مور هبه کوي نه شریک شي کې یو حصه هبه کول او یو نه دا جایز ده نه ده. ویلې مو که نه؟ بله وجه دا ده چې دا کم شی هبه کوي دا مشغول دی د مالک په حق باندې. مالک حق سره بچی په بچی باندې د مور مشغوله ده او دغه شان شی هبه کول چې هغه د مالک د واهب په ملک په حق باندې مشغول وي هم صحیح نه ونه رسېدلی پې. لأن الحمل بقي على ملکه فلم يكن شبيها الاستثناء دا د استثناء په شان مشابه نه شوله ښه ځکه استثناء کې که حکم کم لګولی و نو سره د مستثنا نه شی هبه شوی و په ملک د مالک باقي نه پاتې کېدلو. ولا يمكن تنفيذ الهبه او کته داسې وکړه چې هبه دې نافذه شي که نه فيه په حمل کې ویا خو مدبر دی په هغې کې څنګه نافذې لمکان تدبیري لنډه دا ده فبقیه هبة المشاع شریک شي هبه ده ځکه دا وینځه چې ده دا چې هبه کوي د بچي نه غیر نو مجموعه کې نیم یعنی مور هبه کوي او بچی نه شریک شي هبه شو. او هبه شیء یا هبه کول د داسې شي دی هو مشغول چې هغه مشغول دی په ملک د مالک باندې داسې شی هبه کول لکه وینځه چې هغه مشغوله ده په ملک د مالک په دغه بچي باندې دا هم ټیک نه شو. فإن وهبها له على أن يردها عليه او على أن يعتقها او يتخذها ام ولد مری سلک بر وګورئ د نورو شرایط فاسده او بیان کوي چې هغه د خپل فاسد وي هبه به صحیح وي لکه زه اوس هدایت ته وینځه هبه کوم او ته په دې شرط باندې چې ما ته به واپس راکې هبه کوم درته په دې شرط چې ته به آزادې او هبه کوم درته په دې شرط چې مې ولده به جوړې او هبه کوم درته دار په دې شرط باندې چې ته به ما باندې صدقه کې د بل دار یا به دا دار واپس راکې یا به د دې نه څه حصه راکې یا به د دې عوض راکې د دې دار نه به عوض راکې د ټولو صورتونو کې مولوي صاحب هبه صحیح ده او شرط باطل دی رسۍ به ورته وګورئ. فإن وهب که هبه کې ها وینځه له موهوب له ته على ان په دې شرط باندې يردها على ان يردها چې واپس کوي به موهوب له دغه وینځه علیه واهب ته واپس او على یا په دې شرط باندې ایوتقا چې موهوب له بازادیها دغه هبه لره او يتخذها او یا بنی سي دغه هبه یعنی وینځه لره ام ولدا او وهب له دارا یو د دار هبه کی هبسي چره او تصدق دسي دي یا صدقه کی علیه بری سری باندې بدارندار علی ان بده شرط باندې يرد علیه چې د موهوب له دا به واپس کوي دی واهب تشی منها تشی دغه کورنا او يعوذه یا بده شرط باندې چې عوض کې به ور کوي موهوب له واهب تشی منها یو شی د دار نه ګوره نفس عوض خو صحیح دی هغه ټکو تیر شو نه د دې دار نه عوض دا شی وران دی. په دې ټولو صورتونو کې بل هبه جایزه و شرط باطل هبه جایز ده او شرط باطل له لأن هذه شروط چې دي مولوي صاحب دا داسې شروط دي چې د مقتضای عقد خلاف دي او کوم شرط چې د مقتضای عقد خلاف وي نو هغه شرط فاسد ویل کېږي او په هبه کې شرط فاسد د خپل لغوي او هبه صحیح وي. لأن هذه الشروط چې دي تخالف مقتضى العقد دا مخالف د مقتضای عقد دي فکانت نه دغه شروط فاسده فاسد شو والهبه لا تبطل بها او تاسو د پته د هبه نه باطلېږي په شرط فاسده او شروط فاسده باندې الله تعالی تنګوري ان النبي عليه السلام
موږ مشکات ته به لاړو کله ما بل ورځ مشکات کې ویلې نبی علیہ السلام چې که تاسو ذهن کې عمره جایز کړله معمر یا معمر له لرا او دا شرط چې لکه معمر له ته مل شي ما ته واپس ملاويږي هغه فاسد کو معمر ته نه واپس کیږي اجاز العمره عمره جایز کړل او ابطل شرط المعمر او باطل کو شرط د معمر چې ما ته دی واپس شي بخلاف البيع هلکه بيع د دې په خلاف دا بيع کې چې شرط فاسد ولګي نو بيع فاسديږي شرط نه بيع لانه عليه السلام دو وجې دي ښه دا څه وجه ده چې هبه په شرط فاسد نه فاسديږي او بيع ور سره فاسديږي دو وجې هبه کې شرط نه من نه دراغلي پنس کې چې هبه دی یو شرط بکې نه وي او بیا کې باقاعده من راغلی دا سی بیا باندې کوي چې هغه کې شرط وي نه راسي دویم دا چې بیا کې چونکې معاوضات دي نو الته د ربا معنی پیدا کیږي ځکه مثلا دلته دا موبایل ورکوم په 1000 روپۍ صحیح شو نو زه موبایل ورکوم د دې ایواز مال 1000 روپۍ راکړي خو زه ورته وایم چې هلکه یو میش پیسې استعمالوم دا شرط فاسد دی دی کې دا ولې فاسد دی دی کې د ربا والا معنی ده کنه څنګه چې ما موبایل ورکو صحیح شو د 1000 روپۍ راکړلې او یو میش استعمالوم دا یو میش استعمالیدل زما نفع ده بلا عوض ده او کله چې بلا عوض یو طرف ته عوض وي مقابل بینی خو ربای کنه نه رسې به منفعت بلا عوض وګورئ لأنه عليه السلام چې نه من کړي دان بین و شرط ولأن الشرط الفاسد دای عقلی وجه شرط فاسد چې دی فی معنی الرباوی وهو يعمل في المعاوضات کی عمل کولې شي دون التبرعات کی نشي کولې هبه خو تبرعات نه ده او بیا معاوضات نه ده الته فاسدی قال امام محمد رحم الله فرمای ومن كان له على اخر 1000 درهم فقال اذا جاء غد فهي لك لګبرو ګوريږي یو سلی په بل چا باندې 1000 درهم دي 100 درهم دي نور ته وای ک سبا راشي نو بس د غزر درهم ستا شرط ولګي ک چره سبا راشي ښه اذا جاء د غزر درهم ستا یا وته وای ک سبا راشي تر د غزر درهمونه بری دوا یا ورته وای ک چری نیم دی راکړه نو بس طبقه نیم ستا شرط دی ښه ک چری نیم دی راکړه بقایا ستا او یا که چېرې د نیم راکړه نو ته به د نیم نه بري چې ټولو صورتونو کې هدایت دا باطله ده شرط فاسد لګي او د هغې د وجې نه دا کم تملیک کوي دا څه شو باطل شو نو سړي باندې به هماغه 1000 روپۍ برقرارې پاتې ښه او ته وګورئ ومن کان له علی آخره د چا چې وي په بل باندې 1000 درهم 1000 روپۍ لکه زما په هدایت دي فقال ورتوي اذا جاء غد كشري سبا راشي فهي لك يو او انت بريء منها يتبت بريء دوا او قال اذا اديت الي النصف فلك النصف دري او انت بريء من النصف الباقي سلور ټول صورتونه کې فهو باطل دا شرط لګول باطل دي او دغه بری کول وغیرہ چې دا مر سره شو باطل شو او دغه روپۍ په مدیون باندې هدایت برقرار پاتې پوه شوي که نه پې وجه سره ما ته لږ بر وګورئ هغه دا چې هبه د دین ممن علیه چا باندې چې قرض وي هم هغه ته د هغه قرض هغه ته هم دغه قرض هبه کول لا ابرا ده دا ځین کې کېنوئ ښه دا څه شوله صغرا چا باندې چې قرض وي هغه ته قرض پرېښودل ورته هبه کول دې ته ویلې کېږي څه ابرا دا یو مسله شوله بې ابرا چې دا د من وجهین تملیک دی ځکه د دغه دین مالک یې جوړی او من وجهین اسقاط دی خپل حق ساقطی د تملیک احکام هم جاری کیږي بیانوي او د اسقاط هم جاری کیږي بیا وورئ بی چا باندې چې د دین دی هغه ته دغه دین هبه کول پرېښودل دا ابرا ده او ابرا من وجهین تملیک وي او من وجهین اسقاط وي لنډه دا ده دغه دین چې ته هبه کیې دا من وجهین تملیک دی او من وجهین اسقاط دی پوه شو دې پورې او شرط فاسد شرط چې دی که نه شرط پورې معلق کول دا صرف اسقاطاتو کې کیږي تملیکاتو کې او دغه شان څوک چې من وجهین تملیک من وجهین اسقاط کې هغې کې هم نه کیږي بلکې خالص اسقاطات چې هغه شرط پورې
معلق کولی شي او شرط فاسد باندې فاسدیږي نه. اڅوک چې مکمل تملیک وي من وجین تملیک وي من وجین اسقاط وي هغه نه شرط فاسد پوری نه پکې شرط فاسد لګول بلکې دسی وای شرط پوری معلق کول هم نشي او شرط فاسد باندې فاسدیږي. نو دل تم پکې من وجین چې تملیک دی نه شرط فاسد باندې با فاسدیږي. نتیجه باندې پوه نه شوي وګورئ ته لأن الابراج دا تملیک دی من وجهن دغه کنه او تملیک کې دا کار د هدایت زه تا د یو شي مالک جوړوم او تی رد کې چې نه جوړېږي ونو رد کیږي. ما ول تعالی د 1000 روپۍ در کوم ته مالک کوم د ول زینا لمنو بس مالک نشو پرد باندې رد کیږي. دلته چې دا کنه دا ابرا چې ته څوک بری کې کاغه وای چې وای زنه بری کیږي منو نه بری کیږي نه دا د چا معنی پکې رااله د تملیک وور بسي او من وجن اسقاط دی. اسقاط کې دا کاری چې دا بل بقبلیدو نه موقوف تا اول بری میکړل هغه څونه ول بس بری شو په مقبول نه دی موقوف. نو یو طرف ته وګوري پرد باندې رد کیږي نه دا خو د تملیک والا معنا ده حکم دی. بل طرف ته وګوري په قبول نه د موقوف دا خو د اسقاط ولا حکم دی. لکه وسله خزل طلاق ورکي نه خزه به قبلي طلاقيږي وکنه بغیر دغه نه طلاق شو بغیر د قبلې دونه دغه شان غلام آزادي بغیر د قبلې دونه ازاديږي. لنډه دا چې یو طرف ته پکې تملیک والا معنا ده او دغه نتیجه ده د رد کیږي. بل طرف ته پکې اسقاط والا معنا ده نو که بغیر د قبلې دونه شیم صحیح کیږي یعنی رد ونه کی او قبول ونه کی دغه یادې کته چې لکه چې قبلې نه به خورت شو نه هر قبلې ده نه قبل ور رد نه یعنی قبول پکې ونه کی صحیح شو. من وجه او اسقاط د من وجه وهبه الدين او هبه د دین ممن علیه پچا باندې چې دین وی هغه ته هبه کېدا ابراده. منګه دا خبره دې تر بشر کړي واسانه چې دا هبه د دین پچا باندې چې دا ابراده او ابرام من وجن تملیک د من وجن اسقاط دی دغه نه شروع کړله چې ابرام من وجن تملیک د من وجن اسقاط دی او دا هبه د دین هغه چا باندې چې دین وی هغه ته هبه کول لا ابراده دلته را ورسېدلو. اوس ابرا ولیدا دسی وایو وهذا لان دا ابرا چې دا تملیک من وجهن او اسقاط من وجهن ولید دغه بیان کوي. لان الدين مال من وجهن الک دین من وجهن مال لکه تاسو سوچ وکي څه دی مال له د دې دلیل څه دی چې دا مال له کستا په چا باندې دین وی نه ته چې زکات ورکې د دین زکات در باندې واجب دی کنه واجب دی کوسه ورکې هم ټیک دا وکړو وته به مورکه دینی قویه کې نو دا مال له دا مال توپ دلیل شو چې مالی نو زکات دي چې مال نه زکات نه او دلته زکات شته نو معلومیږي چې مال له. بل طرف ته وګوره من وجهن وسب دی مال نه دی من وجهن سره وسب دی لکه وستا بچا باندې دین وی او تا ته څوک وی لکه ته قسم وکړه تاسو روپۍ نشته ته قسم وکړي چې قسم دې ما سره روپۍ نشته حالن کې بچا دې دین نشته نه به هم نه انس کیږي. نو کدا مال وی په کار د چانه شوی وی نو وسب دې ځکه نه انس کیږي. نو څه احکامات پکې د مال جاری کیږي زکات پکې واجب دی او څه احکامات پکې د وسب جاری کیږي مال نه دی. نو من وجین مال شو من وجین مال نشو رسې کنه څه وی لأن الدين چې مال لمن وجين ومن هذا الوجه كان تمليكا د دې وجه نه پکې تملیک ولا معنا رااله او وسب د من وجين د دې وجه نه پکې ومن هذا الوجه كان اسقاطا دې کې چا معنا رااله پتن لګیا تاسو به خبر پوه شئ چې ګران دی ښا ته خبره دې زنه شروع کړل چې برا من وجين تملیک وی من وجين اسقاط وی به ور بسیول چا باندې چې دین وی هغه ته هبه کول دا هم ابرا دا الک ابراخ من وجين تملیک وی من وجين اسقاط دی اسقاط وی نو دا چاته چې دین هبه کې دا څنګه تملیک دی وای جی دی کې د تملیک والا معنا شته کنه څنګه من تملیک والا معنا دا چې لغتي می چې مثال ولویلو یو سړی باندې زکات واجبېږي نو دین کې واجبېږي نو دی حیثیت د چا شو مال شو نو د مال حیثیت نه پکې تملیک والا معنا شو هغه کس چاته چې باقي هغه مالک جوړي نرسې به او وسب من وجهین دی د دې مثال ویلو نو چې وسب ته جوړ کی نو به چې وسب چا وسب ته ختمه هغه مالک چا نه چې وسب ختمه هغه مالک نه جوړیږي بلکې هغه اسقاط وی ساقطه دي. ومن هذا الوجه كان اسقاطا دی وجه نه دا اسقاط جوړ شو ولهذا هر کله چې په کې دواړه وجه را لې تملیکم
اسقاتم قلنا من وایو انه يرتد بالرد ګوره کنه پرد سره رد کیږي چات معنی د دین د هبه کوي ورته پرد رد کیږي او چونکې اسقاط معنی بکې دا ولا يتوقف على القبول بقبول معنی موقوفم نه ده دومره پورې بوې شو اوس راشي نتیجې ته او شرط پورې معلق کول یا شرط پورې معلق کول هغه شی صحیح کیږي چې هغه خالص اسقاط وي او دا من وجین تملیک دی من وجین اسقاط دی نه شرط پورې معلق کول صحیح نشو او څوک چې شرط پورې معلق کول صحیح نه هغه به شرط فاسد معنی فاسدیږي دا مفاسدیږي وګورئ والتعليق بالشرط يختص ده خاص دي اسقاطات محذوف پورې التي يحلف بها هغه اسقاطات چې باغی معنی قسم خورل کیږي لکه طلاق قسم معنی ده يمين و جزاء شرط و جزاء ان دخلت الدار فانت طالق عتاق ان دخلت الدار فانت حر فلا يتعداها لہذا اسقاطاتنا الى وبل چاتبا متعدی کیږي نه تاسو په شولای کنه بس نتیجه دار وتلا چا باندې چې د دین دی هغه ته دین هبه کول ابراده من وجین تملیک دی من وجین اسقاط دی او شرط فور معلق کول کم شي صحیح کیږي کم چې خالص اسقاطات وي او بشرط فاسد باندې کم شي نه فاسدیږي کم چې خالص اسقاطات وي دا فاسدیږي قال قدري مولا فرمای والعمره جائزه للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده الاكبر وګورئ ما هدایت ویل چلکه دا کور چره دستا د بارا عمره شو پوه شوي اوس د دې حکم دا دی چې دا هدایت معمر له د ته وایي که ژوندی هم د د کمل شو هم د د ورثه وبهي ما ته واپس کېدلی نشي بس دا هبه ده والعمره جائزه عمره جائزه ده للمعمر له معمر له د پاره حال حیاته چې هغه ژوندی وي په حال د ژوند دغه کې ولی ورثته د ورثو به تبه ملاویږي من بعد دغه د مرګ نفس لما روینا دغه شان مخکې موږ روایت ذکر کړی ول ان علی السلام نه کم ځکیو نن وسم ویلو کنه اجاز العمره مخکې راځي جی ومعناه معنى د مرادات ان يجعل داره يسري خپل دار وګرځي له موهوب له تا معمر له تا مدته عمره دغه د عمر بمودي و اذا ما تا ورته وي کمل شوي نو ترد علي بما بو بس کیږي دا شرط فاسد دی ښا دله به اعتبار نه هبه به ټیک شي فیصح التملیک به صحیح شي او يبطل شرط به فاسد چې ما ته به بس کیږي تمل شولې لما روي نزك حدیث کې دغه شان دي اجاز العمره وابطل الشرط وقد بينا او دا خبر مخکې بیان کړل چې ان الهبه چې دا نه باطلېږي به شروط الفاسده وباندې او رقبه باطله لکبر وګره بل شبکه رقبه دي د مشکات کې ویلو الګ هدایت دا کور تعالی ما در کو رقبه سمانا نو یعنی چې کله مړ شلې ما ته واپس کیږي دلته دا معنا ده او رقبه او تذکر رقبه معنا د انتظار یو د مرګ انتظار کوي چې مړ شي دا شعر واپس شي او کوی زه مخکې مړ شم نو بس به دې ستایي نو هغه د مرګ انتظار کوي چې دا مخکې مړ شو شی بزمای نو شیخین طرفین وې دا فاسده ده دا د سره صحیح ده نه امام ابو یوسف رحم الله وې دام د عمره په شان ده کنه تملیک به ټیک وي او دا کم شرط پکې لګي ماته دی واپس شي دا فاسد وي هبه به برابر شي او رقبه باطله عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله وقال ابو يوسف رحمه الله جائزه دا جائز ده لان قوله داري لك تمليك امام يوسف رحمه الله دا وی دا ټکی چې زما کور ستا شو وی دا تملیک دی او اور پسې دا خبره چې ستا تر ژوند پورې کمل شو پس کوم به دا شرط فاسد دی لکه د عمره په شان نو تملیک به ټیک شي شرط فاسد به خپل فاسد شي هبه ده نو دي کې شرط فاسد نقصان نه ور کوي لأن قوله داري لك تمليك وقوله او دا قول چې رقبه دا شرط فاسد دی د عمره بشان ولهما اغد واړوي انه عليه السلام چې د اجاز العمره عمره جایز کړي وا ورد لهم رقبه او رقبه رد کړي وا او عقلی وجه وره داغه بنظمانه د رقبه تفسیر دا دی چې تملیک د سره کوي نه بلکې د څه ورته وای دا کورس پتا سره سرب نفت اعلی کمل شولي کزمل شو مخکې نو تی مالک او کته مخکې مل شولي به بنئ مالک نو تملیک چې دا شرط پورې معلق کوي او تملیک شرط پورې معلق کول صحیح نه وي صحیح لہذا مالک نه جوړيږي البته نفع لپاره ور کړی بس عاریه به صرف څه به وي عاریه ګوري وتا
وله ولأن معنى الرقبة عندهما دغو بنزمان داد إن مت قبلك فهو لك كزمول شمسان مخي دا بستاي واللفظ من المراقبين دي انتظار ندي كأنه يراقب موته وغوي دا غدا مرق انتظار كي وهذا هر يو دبل دا مرق انتظار كي وهذا تعليق التمليك بالخطر دا خو ملک مالک جوړول معلق للیشل خطرې پوري مطلب د سیوشي پوري چې آغا موجودویږي کنه پته نه لګي او دا حسینی فبطل باطل بشي تملیک خطر پوري معلق کول باطل وي واذا لم تصح کله چې رغبه ټیک نشو ولا بتوري هبه تكون عاريه خو بشي نه فدیتلی نه فل خو ور کړي عندهما د طرفین بنزمان لانه يتضمن اطلاق الانتفاع زکه دا رغبه متضمنه ده نفع حاصلول به دي کورنا نفع حاصلول دي اجازت لا اجازت خو تور کو نفع حاصلوا لانه يتضمن زکه دا متضمنه ده اطلاق الانتفاع اجازت د نفع لربه دي کورنا نفع حاصلول پوه شوي اوس فتوا د چا بقول نو علماء لیکلي دي چې مفتی له مسله را لا دایوا غب خیال کوي چې امام یوسف اصل کې دا رقبه جایز ده کنه دا خبره مخ کې کوي د دې بنا په تفسیر د رقبه معنی دی امام یوسف رحم الله تفسیر دا کوي چې ملک ولا باقاعده ور کوي او طرفین وای چې ملک ولا باقاعده نه ور کوي ناغه وی ملک ورکی دغه نفس شرط فاسد لګي او دا دی وای چې نه ملک نه ور کړي ملک شرط فاسد پورې معلق کی تعلیق د ملک وکي نه رسې په نو کدی امام یوسف رحم الله تفسیر صحیح شي دغه شان شي نو به د ټولو دغه رائے ده اگر د طرفینو د رائے موافقی تعریب شي نو به د ټولو طرفینو والا رائے ده چې دا تشه اریه ده نو اوس به مفتی چې مسله راشي به په سوچ کوي چې لکه تملیک کړي کنه ده نو کچری تملیک کړي روسته شرط لګولې فاسد مستقل شرط فاسد وي امام یوسف رحم الله قول مفتا به دي او کنه تملیک کی خطر پورې معلق کړي نبی بد طرفین درای موافق فتوا ور کوي فصل فی الصدقه دا فصل په صدقه کې انتهی آسان صدقه یو قسمه هبه خو مونږ ویلو غنی باندې صدقه هبه یو فقیر باندې هبه هم صدقه وی غنی له هبه یو صدقه مر لسوي هبه او فقیر له صدقه وی هبه مر له صدقه وی لکشن یو حکم نیم کې بدل لیکنی یو شان دی ګوره یو تا والصدقه كالهبه لا تصح الا بالقبض التقبض ضروري وکنه دلتم ده لانه تبرع دا ولید هبه بشان ده وی صدقه تبرع ده كالهبه بشان ده هبه الک هبه مشاشی کی صحیح کېدل هدایت نه صحیح کېدل نه صدقهم مشاشی کی نه صحیح کیږي فلا تجوز في مشاع يحتمل القسم داسې مشاهده مچ تقسیم احتمال لري ها کني لري هبم صحیح کیږي او صدقه به صحیح کیږي لما بينا في الهبه کې موږ د دې بیان وکړو ولا رجوع في الصدقه دا حکم بدل شو هبه کې رجوع کول شي خو صدقه کې نشي ولی صدقه کې سړي مقصود ثواب وی عوض کې ثواب ملاو شوی نو چې عوض ملاو شو به خرجو نشي کوله لأن المقصود هو الثواب وقد حصل وقع حاصل شوه وكذلك اذا تصدق على غني الک بغنی باندې چې صدقه وکینه به برګوري جی نو چا لفظ تکدلی صدقه ته نو صدقه کې رجو نشي کولای ک غنی باندې صدقه وکیم نشي او بعض علماء او دا راجح حرام ده بعض علماء وی غنی باندې چې صدقه وکړه خو هبه ده او هبه کې رجو کولای شي لہذا کولای شي خو سیدا ده چې موږ د لفظ خیال وساتو وكذلك اذا تصدق على غني استحسانا رجوع نشي کولای قياس خو تقاضا کې رجوع د ټیک شي څخه ده خو هبه ده لانه قد يقصد بالصدق لانه قد يقصد ايش دي کله کله قص کیږي په صدقه سره په غنی باندې الثواب د ثواب وقد حصل خو ملو شوه دي غرض حاصل شوه دي عوض ملو شوه رجوع نشي وكذا اذا وهب کله چې وسله فقیر ته هبه وکي فقیر ته او به رجوع کوي کولای شي کنه وینه نشي کولای خو صدقه ده وكذا دلته معنی ته ګورو واذا وهب للفقير لان المقصود هو الثواب هبه کوم مقصود فقیر ته ثواب یو حاصل شوی نه رجوع نشي کولای پوهیږي کنه به نو غنی ته که صدقه وکي اگر چې هبه ده خو صدقې لفظ سره د ثواب نیت کړي عوض ملاو دی رجوع نشي فقیر ته هبه کول اگر چې صدقه ده خودم ردا ثواب نیت معنی ده نو ثواب عوض دی ملاو شوی
قال قدری مولا فرمای ومن نظر ان يتصدق بمالی، دا مخکې تیر شوی و. هلکه یو سړی نظر ومني چې زه به خپل مال صدقه کومه، نو اوس کم مال به صدقه کوي؟ دا مخکې ویلي که قضاوت کې وایي چې کم مال کې چې زکات واجبېږي هغه 13 غواګانې دي، 40 چیلې دي مثلا که دا ورسره وي، دغه شان 52 تولې چاندي، 7.5 تولې سونا، بس دا به صدقه کوي. او کم مال کې چې زکات نه واجب هغه به نه وي. ومن نظر ان يتصدق بماله يتصدق بجنس ما، صدقه کوي به جنس هغه مال یجب فيه زکات چا کې چې زکات واجب دی. ومن نظر ان يتصدق بملكه، دا بل مسله چې ملک یاد کو دا به صدقه کومه، وې دلته به ټول ملک صدقه کوي، ټول کم کې زکات واجبېږي او کم کې چې نه واجبېږي. ومن نظر ان يتصدق بملكه لزمه، بدل لازميږي يتصدق بالجميع چې په ټولو صدقه وکي، ټول مال صدقه کی. ويروى چا بدې کې اول په شان روایت کړی دی چې کم کې زکات واجبېږي صرف هغه به صدقه کوي. ويروى انه والاول سواء، ملک او مال دا دواړه برابر دي. وقد ذكرنا الفرق، حالانکه دې منځ کې موږ فرق ذکر کړو مخکې. وقد ذكرنا الفرق ووجه الروايتين، او د دوړو روایتونو وجم ذکر کړی په مسائل قضا کې رمات کوینه. البته د به ویل شي ټول مال چې صدقه کوي دومره ځان له وساته چې ستا او ستا د اهل عیال خرچتې وشي، چې کله دې وګټلو بیا به دغه هم صدقه کې دغه مقدار. ويقال له امسك ما وساته ځان سره دومره مال تنفقه على نفسك چې دې خرچ کې په خپل ځان او عیالک او په خپل عیال باندې، الا ان تکتسب مالا، تر دې پورې چې ته مال کسب کې. فاذا اکتسب، کله چې دا مال کسب کې، يتصدق بمثل ما انفق، کمی چې خرج کړي او ساتلې یو دغه په مثل به صدقه کی. وقد ذكرناه من قبل، دا قسم مخکې ذکر کړي و.